سلامونه ملګرو د ارشد ندیم په میډل غټلو باندې هم سیاست شروع شوی دی د پاکستان سیاسي پارټیانو پاغه باندې هم خپل خبرې کړې دي شهباز شریف یو ویډیو هم جاری شوی ده مریم نواز هم د غي حواله سره ډېر غټ داوی کړې دي مکمل تفصیل پاغه باندې هم خبره کو بل قاضي فیض عیسی هم پرون ډېر زیات غوسه و ماهرینو ویلي چې د ایکسټنشن نه ملاويږي په دې وجه باندې د خپل بڑا صوباسي یو فیصله کې اهم خبرې کړې چې پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو جماعت اسلامي احتجاج کولو علاوه هم بجلی مزید ګرانه شوې ده 2 روپۍ 65 پیسې بجلی مزید ګرانه شوې ده او راتلونکي ټایم کې نور هم د ګرانېدو چانسز دي د جماعت اسلامي چې کومه درنه د مهنګۍ خلاف شروع کړې و نو هغه هم اسې فضول لاړه جي بل طرف ته بجلی یو نوې میټر بلګي چې 4G میټر ولا ویل شي راولپنډي اسلام آباد کې پاغه باندې ټیسټینګ شروع شوی چې هغه مطلب چې کوم هغه ایکسپریمنٹ کوي نو کامیاب شوی دی نور هم په پاکستان کې به دغه میټر لګي پاغه باندې هم تفصیلا خبره کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نه پهله په ارشد ندیم باندې خبره کوو تاسو له معلومه ده ارشد ندیم ګولډ میډل په اولمپکس 2024 کې ګټلې ده جیولن ترو کې نو په هغه باندې هم سیاست شروع شوی دی شهباز شریف یو ویډیو وایرل شوی ده شهباز شریف په دغه ویډیو کې ویلي چې دا ټول زمونږه مهنت ته دا ټول زمونږه ویژن چونکه ارشد شریف نه ارشد ندیم ارشد شریف ته خدای پاک وبخي شهید شوی دی د پاکستان یو صحافي و ارشد ندیم خبره کوم جی ارشد ندیم سو کالو داسې د حکومت پته مناستو د حکومت د امداد پته باندې ناستو چې ما سره به د حکومت سره امداد وشي چې پاکستان کې هم خپل یو داسې اکیډمي یا داسې خپل سیستم روان کم خو بیا هم حکومت دغه سره هیڅ قسم امداد نه کړي یو کچا کور کې اوس هم اوسېږي دغه کور که تاسو وینئ نو تاسو خپل اندازه وشي چې دا یو دومره غټ ټیلنټډ سړی پاکستان نوم روښانه کو هغه په داسې کور کې اوسېږي د جیولن د پاره هغه سره پیسې نه وي هغه خپل چې کم سټرګل کولو هغه په خپل کور کې ایکسرسایز وغیرہ یا داسې هغه سره داسې سہولیات نو چې د پاکستان حکومت هغه داسې سہولیات نو ورکړي خو بیا هم عمدغه حکومت دا د لګیا دی او دوی وایي چې دا ټول زموږ ویژن او زموږ پلانینګ او زموږ په ویژن باندې ارشد ندیم چې کوم دی دغه ګولډ میډل ګټلی دی جی بل قاضي فیض عیسی چې کوم دی هغه پرون په عدالت کې ډېر زیات غوسه او ماهرین وایي چې دله ایکسټنشن نه ملاویږي په دې وجه باندې د خپل غوسه وباسي د قاضي فیض عیسی ویلي دي چې ملک جرنیلانو او بیوروکراسي ټیک ورکړی دی چې خلک یې حیران کړي چې څنګه یو قاضي صاحب داسې بیان جاری کړی چونکې د څومره هم بیاناتو ټول د فیصلې د پی ټی آی خلاف پی ټی آی په د باندې عدم اعتماد او اوس چې د کم بیان جاری کړی چې جرنیلانو او بیوروکراسي چې څومره هم ده د ټول ملک ټیک ور کړی دی نو خلک چې کم ناست هم حیران شو چې څنګه قاضي صاحب ډایرک اچانک الټا شوی دی او ډایرک د دغه خلکو خلاف بیانونه شروع کړي دي چونکې دا اسلام آباد مونال هوټل کیس روانو په دغه هوټل کیس کې د قاضي فیض عیسی داسې خبرې کړې دي جی بل بجلی چې کومه ده مزید ګرانه شوې ده 2 روپۍ 65 پیسې پر یونټ چې کوم دی پاکستان کې ګران شو چونکې جماعت اسلامي دی حواله سره د مهنګۍ خلاف خپل احتجاج خپل درنه هم روانه کړې و چې وی زموږ حکومت سره مذاکرات شو جماعت اسلامي جلسې او درنې باوجود هم بجلی مزید ګرانه شوې ده او راتلونکي ټایم کې به نور هم ګرانېږي نو جماعت اسلامي دومره ایفورټس دومره تقریرونه دومره خبرې چې زموږ مذاکرات کیږي او حکومت په مهنګۍ ختمي او مزید چې کم دغه پاکستان کې به ارزانی راځي خو چون کې هغه خبرې ټولې دروغ او خاطر ځکه حکومت دغه هیڅ پروا نه کړ دغه درنې دغه د جلسې هیڅ پروا نه کړ او بجلی مزید ګرانه شوې ده جی بل پاکستان کې به نور میټر لګي ډیجیټل میټر ولا ویل شي 4G میټر دی لویل شي چې د کې به باقاعده سیم لګي او هر صارفین چې کوم دی هغه به په دغه سیم کې لوډ کوي او چې څومره لوډ کوي نو دغه مطابق په دې بجلی استعمالول شي لکه یو سړی 2000 روپۍ لوډ په دغه سیم کې وکړي نو د 2000 روپو بجلی استعمالول شي که چېرې 2000 لوډ د ختمېږي نو بجلی بدله د میټر نه بنديږي جی دینه علاوه دا د دې میټرو ایکسپریمنٹ باقاعده په پنډای او اسلام آباد کې شوی دی چې هلته ډیرو صارفونو ته لګېدلی هم دي په پېښور کې هم سه علاقو کې سه کارخانو کې لګېدلی دي دینه علاوه اوس په داسې تقریبا ټول پاکستان ته څومره هم بجلی کنزیومر دي ټولو له هم دغه میټرې لګي جی نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام